أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د بني اسرائیل واقعیات را روانو پاغي چې الله رب العالمین کم نعمتونه کړیو داغه تذکره کېدله چې دا کم قوم تیر شوی دی او په دې باندې الله رب العالمین څومره ډېر غټ غټ نعمتونه کړي دي او ناشکري کړله. او د ټولو واقعیاتو کې یو خو دغه وخت بني اسرائیلو ته پکې سبق و چې ستاسو مشران نافرماني کړو نو الله رب العالمین ذلیله کړي، لهذا اوس هم ستاسو سره وخت شته، تاسو د هغې په لار باندې مه ځئ او تاسو توبه وباسئ. او دویم دا چې دې امت ته په دې کې سبق دی چې تاسو په دغه لاره باندې روان نه شئ په کوم باندې چې بني اسرائیل روان شوي وو. نو الله رب العالمین فرمایي چې تاسو هغه وخت یاد کړئ دا اصل کې دا بل نعمت پې ذکر کوي چې تاسو له ما ستاسو د ژوند د تېرولو د طریقه طور طریقه قانون او دستور مې درکړی او کانسټیټیوشن مې درکړی د دې لپاره چې تاسو ته اوس ازادي میلاو شو. فرعونیان نو تاسو آزاد شئ، ځان له یو قوم شوئ، ځان له تزیه میلاو شو، د فرعون د غلامۍ نه د هغه قوم د غلامۍ نه تاسو غلا شو، هغه دشمن هم الله هم غرق کړو. نو الله رب العالمین تاسو له یو قانون درکو، هغه قانون دا چې تورات او په تورات کې ستاسو د ژوند د تېرولو ټولې طور طریقې موجود دي. لکه نن سبا چې موږ الله قرآن راکړلی نو په قرآن کې زمونږ او ستاسو د ژوند د تېرولو هر څه موجود دي. نو الله رب العالمین په دا نعمت ذکر کوي چې وایز یاد کا وخاتینا چې موږ ورکو موسی علیه السلام تعالی کتاب یعنی تورات والفرقان او فرقان فرق راوستون کې په مابین د حق او د باطل کې. فرقان اصل کې په دې اردو کې د خل لفظ چې کوم دی نو کسوټي چې موږ ورته وایو هغه څه چې په هغه باندې سړی کاره او کوټه معلوموي دغې ته ویل کېږي کسوټي. په دې اردو کې ورته وایي، په عربي زبان کې ورته وایي فرقان، یعنی الفارق بین الحق والباطل، چې سړی په دې باندې حق او باطل معلوموي داسې یو پیمانه چې په هغه باندې سړی دا وتلي نو پته ولې چې را دا حق ده او دا باطل دی، دغې ته فرقان وایي. نو قرآن ته هم فرقان ویلی شوی دی او دغه تورات ته هم الله رب العالمین فرقان ځکه ووایو چې هغه هم اصل کې په مابین د حق او د باطل کې فرق راوستونکی و. لعلکم تهتدون، د دې لپاره چې تاسو په هدایت باندې شئ، په سمه لار باندې روان شئ. نو د هدایت لاره چې کوم دا نو دا د الله کتاب دی. په وخت کې تورات او اوس قرآن مجید دی، انجیل او زبور دا کتابونه چې کوم دا هدایت کتابونه او که دې باندې سړی ځان پوهې کړي نو سړی په سمه لار باندې روانېږي. دې وجې نه خو قرآن باره کې الله فرمایي که نه چې هدی للمتقین، دا هدایت دی متقیانو دپاره. چا چې دې لار اختیار کړه نو به سیده الله ته رسي. په حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې قرآن دا د الله رسی ده، د دې یو سر چې کوم دی دا پر دنیا کې او بل ډایرک الله ته رسېدل دی. نو که دا چا ونیو په دې باندې روانو دا رسی نیولو نو ډایرک به الله ته رسي. نو د دې وجې نه نیولی دار چې سړی پې عمل وکړي او چې په قرآن باندې عمل کوي نو ډایرک به الله ته رسي. وإذ قال موسی، او کله چې وویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومي ای زما قوم انکم ظلمتم انفسکم. په دې آیات کې الله رب العالمین د بني اسرائیلو چې دا کم د سقي عبادت کړی او د هغې توبې ذکر الله کوي. چې که پرون موږ واقع ذکر کړو چې موسی علیه السلام کوهي طور ته لاړ، الله راوغوښتو او دوی ډایرک د سقي عبادت شروع کو. سامري ورته ویل چې اصل خدای دار تاسو دې عبادت شروع کړئ. نو چې کله موسی علیه السلام ته الله خبر ورکړو، موسی علیه السلام کله واپس شو نو بیا بل ځای کې راځي چې موسی علیه السلام د هارون علیه السلام د ګیرې نه راونیو، دا ګیرې ترې راښکله یجور روح دا ګیرې ترې راښکله او ورته وایي چې تا دا خلک نه منع کول چې دا شرک کوو. نو هغه ورته وایي چې زما مور زویا په ما باندې دشمنان مه خوشحاله وه، دا ما ډېر منع کړي خو دې زما خبره نه منله او زما څه دا یره وه چې هسې نه چې خانه جنګي شروع شو نو ما ځکه تا ته صبر کړی او دې زما خبره منله نه. د هغې ځواب بحث به انشاءالله په خپل ځای راشي. خو چې کله موسی علیه السلام واپس راغی او د قوم د حالت یې ولیدو نو دغه قوم چې کوم دی نو ظاهره خبره ده چې موسی علیه السلام ملامته کړو، ورته ووایي چې زما قومه ده تاسو څه کړي، دا خو تاسو په ځان باندې ظلم کړی دی،
تاسو د الله سره شرک کړی او شرک چې کوم دی دا خو لوی ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم، شرک خو لوی ظلم دی، شرک خو الله معاف کوي نه. نو لهذا تاسو ولې دا دومره غټ ظلم د زمانه وروسته کړی؟ تاسو دې لپاره زر دې لپاره تلم چې تاسو د هدایت لپاره کتاب راوړم او تاسو زمانه وروسته شرک کړی، دا ظلم د ځان سره کړل. لهذا توبه واسي او د الله په حکم باندې وته دې وې چې توبه بس تاسو دا چې تاسو به یو بل قتلوي یا به ځان قتلوي. سو روایت دی بکی او دې په روایتو کې راځي مختلف اعراض بکی، خو یو روایت بکی دې چې موسی علیه السلام تعالی وې چې د خلکو ته وایا چې یو بل قتل کوي، بس خانه جنگي غونډونه خلا یو بل قتل کوي ځکه تاسو ټول شرک کړی. نو دی وای چړې راواغستل یو بل په وهل او جنگ شروع شو. توبه ته تیار شو کنه، یو بل قتلول تم تیار شو ځکه موسی علیه السلام خو پیغمبر او د څه خو هم نو خامخا خپل پیغمبر خبره خو منله. نو چې یو بل قتلون وا چې تقریبا 70,000 خلک پکې قتل شو، مړه شو پکې او توبه یې مستا. نو بیا د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الله ته بیا بزارش شي الله دا بنی اسرائیل خو به ختم شي، نو بیا به په دنیا کې خو مغستون کې بیا څوک پاتې نشي، الله وسه معاف کا. نو الله بیرته نبی موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې خلکو ته وایي چې بس نور قلار شي، دا کم چې مړه دي دا ما معاف کړی دا به جنت ته داخليږي، دا کم چې ژوندۍ پاتې شون دې توبه ما قبول کړه ځکه چې مرګ ته خو دې هم ځان تیار کړو. نو لہذا یو روایت پکې دا یو روایت پکې دي چې د دې یعقوب علیه السلام یو بل زوی لاوی ابن یعقوب داغه چې کوم اولاد نو داغه اولاد و شرک نه وکړي، هغه د اسقي عبادت نه وکړي. نو الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وایي چې د لاوی چې کوم اولاد د کوم نسل له دغه چې کوم خاندان نه د ته حکم وکړي چې د کوم چې شرک کړل دا قتل کړي. نو هغه اولګي دا کوم چې شرک کړي دا قتل کړو. نو لہذا الله رب العالمین په دغه طریقه باندې هغه توبه قبول کړه. او دا کله کله کېږي وس تخفیف تر دې امت ته بار الله رب العالمین د دې توبه د قشانت قبلې خو چې کله دا انسان په صدق سره توبه واسي دا قتل پکې نشته شیره وس په سړه خام خزان قتل خدا غ امت ته بار د الله رب العالمین دا سخت توبه چې کوم دا ولای خو دی چې تاسو بازار یو بل قتلوي. او وس انسان کله ګناه تی وشي او د په صدق باندې الله تعالی وګرځي یو خبر دا چې کوم ګناه کړل په دې باندې خفګان اظهار وکړي د زړه نه به خپه شي. او دویم دا چې کوم ګناه کړل آینده لپاره د دې نه دسي توبه وباسي دا به چرته بیان کوم. او بل دا چې کله چا حق والی نو هغه حق چې کوم دی نو هغه ول واپس ورکی دا توبه چې سړی وباسي نو دغه توبه الله رب العالمین بیا قبلې او دغه باره کې نبی اسلام بیا فرمایي چې تایب من الذنب کما لا ذنب له. توبه چې څوک په صدق د زړه نه وباسي دا د سیده لکه د چې سره ګناه نه کړي. او الله رب العالمین په توبه باندې ډیر زیات خوشاليږي. داغه مثال نشي کوم دنه په حدیث کې بیان شوی بهر الوس داغه وخت نشتا خو توبه چې کوم دنه په دې باندې الله ډیر زیات خوشاليږي. او دا غلام په شانتي چې غلام د دار خپل مالک نه و تختید چرته ولري لاړ او دته مایوس شو هغه ستده په ساړو کوشش ونه کو خو بیرته هغه استراغه د خپل مالک ته کېناز چې بس ما معاف زمانه غلطي شو دا ما معاف کوم دا مالک به زموږ خوشاليږي. د قشان موږ د الله غلامانو زمونه به خدای کیږي خو بیرته الله ترازو الله ته بیرته نږدې کیږو. لہذا مایوس کیږو بنه توبه د الله نه او باز خپل ګناه باندې ندامت کو. بل دلته ګور الله رب موسی علیه السلام چې خپل قوم تراغ نو څنګه وته وای چې یا قومي ای زما قوم د څه وته نو چې ظالمانو ای مشرکانو ای کافرانو تاسو خو شرک کړی دا تاسو کړی په خوګو الفاظ وته وای یا قومي ای زما قومه. دا ګور د دای صفت ته موسی علیه السلام دایو کنه دعوت ورکون کې مبلغ په خوګو الفاظ وته وای زما قومه دا تاسو کړی دا تاسو په ځان باندې ظلم کړل. یو دای لپاره پکاري چې دا خوګه جبه استعمال چې کله د یو کس دین ترابلی د دین طرف ته رابلین پکا چې په خوګه جبه باندې غراو بلی چې داغه په زړه کې در خبرې لاري وي کې هغه د مجبور شي چې رضا د نافرمانی وسنګ وکم چې زر د ما ته چې منزل راشه او په دې طریقه را ته خبر وکړه چې زوس د انکار څنګه وکم. نو په دې طریقه باندې دای چې کوم نن د په دې طریقه دعوت ورکړي څنګه چې موسی علی السلام خپل قوم ته په خوګو الفاظ باندې و چې یا قوم یا زما قومه. نو ای زیاد کا وقال چو موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم یا زما قوم انکم یقینا تاسو ظلمتم ظلم کړل انفسکم بخپل ځانون باندې باتخاذکم العجل پنی ول سرا سخیلرا په عبادت سرا نو فتوبو راو ګرځي توبه واسه الی باریکم خپل خالق ته باری چکم د خالق توي چې قسم پیدا کول کوي.
او توبه هم دار چې فقتلوا یو خدا چې په خوله باندې توبه وباسئ بل خبردار چې فقتلوا قتل کوي انفسکم خپل ځانونه یا دا چې یو بل قتل کوي ذالکم خیر لکم دا ډیر زیات غوره دی ستاسو دپاره عند باریکم په نزد د رب ستاسو باندې نو په ظاهر کې خو اگر چې تاسو ته ګران کار ښکاري خو دا ستاسو دپاره ډیر زیات غوره دی د دې په بدله کې به الله تاسو له جنت درکړي نو فتاب علیکم دیو دا توبه ویستا یو بل قتل کو فتاب علیکم نو رجوع د رحمت بو کې الله رب العالمین پتا سبحانه انه یقینا دق الله هو التواب دا توبه قبلون کې ده الرحیم او ډیر زیات اعوذ